للأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في شان نبينا مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف اونچا توسل ثواب عبادت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وزيائها وقوت الأرواح وغذائها. وصلى الله على النبي الأمي الأمين. واجب الاحترام معزز سامعین کرام و سامعات کرام، ما د قرآن کریم یو سورت مبارک اولستا چه اغیتا سورة القدر وی، او یو حدیث پاک د سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د مبارکو او پاکو روایاتو ارشاداتنا یو حدیث پاک اولستا. عزت مندو، د سورت مبارک او د حدیث مبارک پخپل منس کے یو بہترین مناسبت تے. مناسبت دادی چی دے مبارکہ او عظیم میاش کے اللہ پاک جل جلالہ
بندگانو او امت مسلمتا د ډیر عبادت د ډیر تلاوت او د ذکر فکر او د یاد تعلیم او ترغیب ورکړي. ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې کله به د رمضان المبارک میاشت راغله د دواړو جهانو د سردار مبارک تغیر لونه الشریف رنگ مبارک کې به تبدیلی راله، چینجز به پکې راغې او دغه شان د هغه مبارک توجه به زیات تر زیاته عبادت الهی طرف ته واوړېده. رنگ مبارک کې به تغییر راغی. اشتد معذره حدیث شریف کې راځي د عبادت کمربند به اتړلو. اسبم رسول الله مبارک عبادات کولو، خود رمضان المبارک په میاشت کې به د رب لا یزال ډیر د ذوق او د خوند عبادتونه ادا کول او امت ته پاغه کې اولوی تعلیم پرېښی دی. کم حدیث شریف چې ما ستاسو د وړاندې اولسته دا ګڼو محدثینو امامانو نقل کړی دی. امام بخاری رحمه الله نقل کړی دی، امام مشکات رحمه الله نقل کړی دی، امام مسلم نقل کړی دی. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي من صام رمضان، په بل روایت کې راځي من قام رمضان، یعنی چا چې روزه ونیوله د ایمان او احتساب سره. بل روایت کې راځي حدیث شریف کې چې چا روزه ودروله قام رمضان، روزه ودروله، رعایت د حقوقو دای پکې اوساته. یعنی په دې رمضان شریف کې ډېر تلاوت وکړه، ډېر نوافل پکې وکړه، ډېر ذکر اذکار پکې وکړه. قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مخکنی گناهونه وته الله جل جلاله د دې رمضان شریف د عبادت او احترام په وجه باندې الله تعالی معاف کی. او دا منځنۍ عشره ده. و اوسطه مغفرة حدیث شریف کې راځي چې د دې مبارک میاشتې دا منځنۍ لس ورځې چې اوسط عشره ورته وایي دا د بخشش او د بخانې ده. ډېر ډېر استغفار په دې کې ویل پکار دي. معزز سامعین کرامو، همیشه دپاره قرن په قرن باندې صدی په صدی باندې د مسلمانانو او اهل اسلامو په منځ کې یو عمل را روان دی چې هغې عمل ته تراویح ویلی شي. په اتفاق د جمهور امت سره او د اکابرینو ائمه کرامو په اتفاق سره 20 رکعاته تراویح مؤمنان مسلمانان احناف چې د امام اعظم ابو حنیفه رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ د مذہب مقلدین دی، نو اغی 20 رکعات تراویح کئی. دام پا من قام رمضان ایمانا و احتسابا کی راغلے دا اغی حدیث دلان دے چی دی د شپې پا عباداتو کے مصروفی او دی سکی تراویح ادا کئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارکہ فرمائی، مور مبارکہ ام المؤمنین فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو شپه راووته د رمضان المبارک میاشت ده، صحابه کرامو ته تراویح ادا کړه 20 رکعتا 20 رکعاته، او بیا یې په بل شپه مبارکه باندې هم دقه شان تراویح ادا کړه، او په درېیمه شپه باندې چې رسول الله مبارک د صحابه کرامو
رضوان الله علیہم اجمعین ذوق عملی اکت نو مبارک را او نوتے دا وجہ داوا صحابہ کرامو تا پا بل ورز و شپا فرمائی خشیت ان یفترض علیکم زیر دم پا دے خبر باندے چہ دا تراویح پا تاسو باندے فرض نشی سنت مؤکدت للرجال والنساء دا فقاہت کتابون با اگورے پا آغی کی دا دے تراویح و ذکر راغلے دا دا طول میاشتے شپک سو رکعات جوڑی گی زمنگ او استاسو دا مذہب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا رمضان المبارک پا میاشت کے 61 ختمون ادا کول تاسو آئے سبحان اللہ یو شپیت ختمون بے دا رمضان المبارک پا میاشت کے کول یو ختم بے پا تراویح کے کولو او یو ختم دا بے دا شپی کولو او یو ختم بے دا ورز کولو پا دے دلائل موجود دی دا امت آغا اکابرین چے اغا نمونے اللہ جل جلالہو دا رشد و دا ہدایت دا پارا گرزولے وے اغی پخپلو مضبوطو او ماینازو معتبرو کتابونو کی دا دے خبر وسوق کرے دے چے صحابہ کرامو رضوان اللہ علیہم اجمعین تراویح ادا کری معزز سامعینو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پسلور امامانو کی آغا دا بلند پائی عظیم المرتبت شخصیت تے چی منگ او تاسو دا حق پا مذہب باندے آوازے نا پورا درے بر اعظم او 80% مسلمانان دا تمام دنیا دا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا مذہب مقلدین دی اب یادو ساتے آغا کمال و مقام و تا اللہ رب ذوالجلال دا تقوی و دا پریزگارے ورکڑیو چی دا اغی دا مثال پیش کولنا امت مسلمہ کے اغا سی تقوادار و پریزگار خلق چی دے دا عاجز دے عالی تقوی و تا اللہ جل جلالہ نصیب کڑیو معزز سامعین کرام دا بادشاہ دا زمانے سختے و تکلیفات امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا برداشت ولی برداشت کرو مختصر و الفاظو کے دا تویما کہ تفصیل دا چاپکاروی نو بیامون اغی تا پورا تفصیل و وضاحت پا میاشتو او پا کلونو دا خپلو امامانو پا مناقب باندے انشاءاللہ العزیز دا بیانولش بادشاہ دا زمانے ورتوی ما سر پا دلبار کی قاضی مقرر شے چیف جسٹس عہدہ بدر لدر کو تب فیصلے کے او فتوی باور کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اخلاقی جرم نو کرے نئے چاہتا تکلیف رسولیو نئے چاہ سر ظلم و زیادتی کرو چی بادشاہ پا جیل کے اچاو بادشاہ چی پا جیل کے اچاو دا حقی وجہ داوا چی دا حکومت و دا صدارت دا کرسین انکار کو چی زا قاضی نمقررے گم ما باندے بتاسو بیا غلط فیصلے کوے لہذا امام صاحب رحمت اللہ علیہ جیل تواچولو او دا بادشاہ پا جبر او پا امر او پا ظلم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تا زہر ورکڑی شو او اغا مبارک دا اغی دا لاس شہید شو عرض و مقصد مدادے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا کوفہ کے پیدا شوی دے جائے تولد دا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کوفہ دا 80 ہجری وا چے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دنیا تا تشریف روڑو یاد ساتے دا دا علم آغا کان دے چے دا متعلق پا حلیت الاولیاء کی امام ابو نعیم اصفحانی رحمت اللہ علیہ یو روایت پاک و حدیث روڑے دے رسول اللہ مبارک فرمائی کچرے لو کان الدین بالثریا لنالہ ابناء من فارسن کچرے دا علم و دین دا دا اسمان ثریا ستوری کی وی او دا دے حاصل اول گران او مشکل وی دا حدیث مانا دادا نوی پا دے فارس کے بدا سی بچی و اولاد اللہ پیدا کی چی دا اسمان دا ستور نبدل دا علم راکوس کی او تاسو تبے اخی و دین بدا غی نزدکے مراد دا اغین امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے
د ګڼو صحابه کرامو شاګرد دی، بهترین او افضل تابعی دی، د صحابه کرامو زمانه مونږ کړی دا. د حضرت انس ابن مالک انصاری رضی اللہ عنہ نے براہ راست احادیث نقل کړي دي. چا چې د احادیثو اصطلاحات ویلی او د احادیثو په دنیا باندې عبور او سلطنت لري نو احادیات دیتا سند عالی وی، مضبوط سند، مضبوط خبره د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه چې په سند کې یو راوی وي. د امام بخاری رحمت الله علیه په بخاری شریف کې داسې اسناد دي چې پاغي کې دوه راویان دي، یعنی د دوو کسانو په واسطه وته د رسول الله حدیث را رسیدلې ده صلی الله علیه وسلم. لیکن زمون امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه شخصیت په کائناتو کې دی چې په یو سلسله کې، په یو سند کې، په یو راوی کې بغیر د واسطې نه د نبی علیہ السلام د خادم خاص د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت نقل کړي چې هغه د نبی علیہ السلام نه نقل کړي دی. په منځ کې یو راوی دی. امام بخاری په دوو په دریو راویانو باندې فخر کوي. من د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په هغه یو راوی باندې چې په منځ کې دی احادیات وتوي او سند عالی ورتوي، من په هغه الحمدلله فخر کوو. روى أبو حنيفة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إغاثة اللهفان. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه نا هغه چې کوم دی د انس ابن مالک رضی الله عنه نے روایت نقل کئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی بیشک اللہ پاک خوخی آغا انسان چی آغا دا کمزوری مدد کئی. اغاثت اللہ فان وتوی یو سڑے کمزور دے آغا ہر سنگا کمزورتیا چی دا او تا دا اغا پاغی کمزورتیا کی مددو کا اللہ پاک دا سے انسان دیر زیاد خوخی. دا دا حدیث شریف لفظ مانا وا. معزز سامعین کرام، 80 ہجرے کے مبارک دنیا تا تشریف روڑو او 150 ہجرے کی دا دنیا نا تشریف یوڑو. 70 سال عمر دا امام صاحب رحمت اللہ علیہ برابری سون عمر او یا کال عمر کی دا دنیا نا تشریف وڑے دے. پخپل جن مبارک باندے 55 پیرے دا بیت اللہ شریف زیارت لتلیو، 55 حجنے کڑیو. اخیری کال باندے چے کل مبارک حج تلالو دا امت دا پارے ڈیرے دعاگانے اکڑی او پا بیت اللہ شریف کی دننا اللہ تا پا عبادت باندے ادرے دا تابعین دور او زمانہ دا پا 2 رکاتو کی. بعض روایات تی ختم القرآن فی رکعت واحدہ، پا یو رکعت کی تمام قرآن اولستو بلی مختصرو کا او بیائے اللہ تعالیٰ تسوال و دعاو کلچ الہا ستا دا شان سر لائق عبادت میں اونکا خستا دا معرفت و دا شناخت دعوکم عرفناک حق معرفتکا الہا منگت دا سے پیجندل استا چی سنگ دا پیجنگلو حق دے خستا دا شان سر عبادت لائق نشکولے. پنودیا من زاویت البیت الشریف دا بیت اللہ شریف دا گھٹنا یو غیبی آواز راغے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تا فرمائی سنگ چی زما دا عبادت شان دے اغا شان عبادت دے اوکا تا تا من بخنا کردے دا سوچ ستا پا تقلید و مذہب کتاب سر آروان دے غی تا من بخنا کردے دا لکہ دا عشرو مبشرو پشان پا دنیا کے پہ دا جنت زیر راغلے دے. پا دنیا کے پہ دا جنت زیر راغلے دے. دا چالی کلی دی دا امام حافظ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ پا تبیز الصحیفہ کی لکلی دی. دا اغی کتاب لکلی دے انصاف تے اگورا، دے عدل تے اگورا، مذہب امام شافعی رحمہ اللہ دے مناقب زمان دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لکی چھ دمر لوی بلند پایا مقام و رب ذوالجلال ورکڑو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آغا شخصیت تے
یو ختم به د ورځې کولو، یو به د شپې کولو، یو به په تراویحو کې په 20 رکعاتو کې کولو. دا موضوع یو ځای ته راغونډوم او ستاسو د مسلمانانو د دې ذهن د دې تصفیه کول غواړم چې همیشه دپاره اهل اسلام په خپل زوړ دین او زړه عقیده باندې را روان دي چې دی 20 رکعاته تراویح کوي. دا سنت مؤکد د سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم دی. معزز سامعین یو جمله ذکر کوم. کله چې د صحابه کرامو د منځ نه رسول الله مبارک تشریف یوړه د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور، دا خبرې ټولې حوالې سره ثابت دي. دا دماغو کې واچوئ، اخر کې به راته بیا یو جمله ویمه، هغه به د ټول تقریر خلاصوي. بیدار ورته کینئ چې تاسو دا نوجوان کل او دا مشران خاص طور باندې په دې خپل عمل باندې کلک او جامد پاتې شئ چې موږ ته مشرانو کومه طریقه راښودلې ده د دین اسلام د مذهب حنفي په رڼا کې موږ به هغه خبره باندې عمل کوو، د نور چا خبرو پسې به نه ځو. معزز سامعین کرامو، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور دی، خلیفه بلا فصل او اول خلیفه دی. بعضی صحابه کرامو به ځان له تراویح کولې، بعضو به په کور کې کولې، بعضې به دوه ولاړو. چې کله مبارک عظیم د دنیا نه تشریف یوړو او د سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه دور راغی، هغه عظیم شخصیت رسول الله مبارک فرمایي که زمانه بعد نبی وي نو عمر فاروق به نبی وي، ځکه چې هغه له الله ډېر لوی جلالتیه شان ورکړی. د هغه په رای باندې الله قرآن کې آیتونه نازل کړي دي. د غیرت او د ایمان او د وفا یو نمونه وه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دور راغی، دا صحابه کرام یې راغونډ کړه. صحابه کرامو کې یو قاري صاحب و، ابی ابن کعب رضی الله عنه به ورته وی، هغه مبارک جلیل القدر صحابي دی. صفه کې به ناستو، چبوتره کې صحابه کرامو ته به قرآن کریم تعلیم ورکولو. ابی ابن کعب پسې لاړو، ورته وی راشه راشه. او دا صحابه کرام په یو طریقه باندې راغونډو، دی له په مونځ کې دا تراویح چې دی دا جماعت باندې ورکا، په جمع ورله تراویح ورکا او په دې کې ورته ختم وکا. د نبی علیہ السلام د دور نه بعد د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور کې ځان له تراویح کېدی 20 رکعاته، او بیا د هغې د دور نه بعد د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دور کې اجتماعي طور تراویح شروع شو. مسلمانان ورته خوشحالیږي. تراویح د ترویحین ماخوذ دی. ترویح آرام او استراحت ته ویل شي. 4 رکعاته چې وشي یا 2 رکعاته شفع نفل چې وشي، سنت وشي، خلق په دې کې تسبیحات وایي. مستخلص الحقائق د فقه یو کتاب دی، هغې لیکلی دي چې دا تراویح ورته ځکه وي چې دې سره بدن ته آرام او استراحت او سکون راځي، د مؤمنانو نوري ایمان زیاتیږي. نو دی په هغې کې تسبیحات وایي. نو دا 20 رکعاته د هغه ځای نه شروع شو، شرقا و غربا شمالا و جنوبا الى یومنا هذا بلا رد راد ولا منازعة منازع، بغیر د جګړې کوونکي نه او بغیر د رد کوونکي نه تر نن دوره پورې 20 رکعاته تراویح دا عام مسلمانان کوي. په هغې کې ختم د قرآن کریم کوي. دغه دلیل شو معزز سامعین کرامو، د فرضیت دلیل نشته دی، سنت مؤکد دی للرجال والنساء. دا خو چې څومره د فقاهت کتابونه لري ډک دي، خو کتل غواړي. خبره دا ده، تاسو ته عرض دی یوې خبرې کومه. دا بیان چې کېږي نو په دې کې خپل تعارف پکاري. تاسو له زه یو اشاره در کومه، هوښیار خلک یې پوه شئ پې، زمونږ خپلو اعمالو سره کار دی. نو تعارف به کوې چې زه څوک یم، خیال دی ځان به وښې چې زه د امام شافعي صاحب په مذهب یم، زه د امام مالک رحمت الله علیه په مذهب یم، زه د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب یم. هغوی دا دین راغونډ کړی دی او موږ او تاسو ته آسان کړی دی. معزز سامعین کرامو، که یو سړی ما نه تپوس وکړي چې په قرآن پاک کې تراویح شته، نو موږ به ورله جواب ورکو د هغې جواب شته.
کتابونه او تفاسیر ته ډک دي، خو موږ ته دا تپوس کول غواړو چې قرآن پاک کې د رکعتونو تعداد شته؟ قرآن کې خو الله پاک فرمایلی دی واقیموا الصلاة، چې لنجونو ته څه ضرورت دی؟ الله پاک فرمایي وایي مونځ کوئ. دی درته ویلي چې د جمعې به 2 رکعته کې دا کم آیت کې او کومه صورت او کومه سپاره کې دي؟ تعداد د رکعتونو به قرآن پاک کې ښه نشته پکې. دا مونږ ته امامانو د احادیثو نه رایستي دي. د محدثینو کار د سند سره دی او د فقهاو کار د متن سره دی. دی هغه اصلي مغز او هغه نچوړ راوکاږي. نو یاد ساته امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه چې د 20 رکعاتو تراویحو تعلیم امت ته په خپلو اصولو کې پرېږدي، نو دا هغوی د احادیثو نه چاڼ کړي. دا ځان سره یاد ساتئ ښه. الله پاک جل جلاله دې موږ د دغسې عظیمو هستو په تقلید کې او هغوی چې کوم دین موږ ته وضع کړی او برابر کړی دی د مرګ د آخري سلګۍ پورې د ژوند تېرولو توفیق را نصیب. معززو سامعین کرام، هغه عظیمه هستی امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د 4,000 استادانو نه علم حدیث یاد کړی دی. 4,000 استادانو نه علم حدیث یاد کړی دی او 4,000 د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگردانو قاضی ابو یوسف او امام محمد رحمت الله علیه غوندې چې هغوی د دین دپاره مستقل کتابونه لیکلي دي او 40 شاگردانې په درجه د اجتهاد باندې فایزو. امام بخاری رحمت الله علیه خو ډېر وروستو راغلی دی. د 7 صحابه کرامو نه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه بغیر د واسطې نه سبق ویلی دی، احادیث پاکې ته یاد کړي دي. په هغې کې د نمونې په طور باندې ما تاسو ته یو حدیث پاک بیان که چې په هغه حدیث کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د انس ابن مالک انصاری رضی الله عنه نه نقل کوي چې رسول الله مبارک فرمایي الله پاک هغه انسان خوښوي. روا ابو حنیفه عن انس ابن مالک انه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله يحب اغاثة اللهفان، بشک الله پاک خوخی آغا انسان چې د کمزوري سړي په مدد کې ځي. د کمزورو ملګرتیا کول او د هغې مدد کول دا الله ډیر زیات خوخی. دا حدیث پاک امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د انس ابن مالک رحمت رضی الله عنه نه براه راست اوریدلی دی. د علم مرکز چې دی دا کوفه وه او په کوفه کې ګڼ صحابه کرام چې کوم دی نو دا موجودو. د هغې نه علم حاصل که او د هغې علم د احادیثو نه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه دین جوړ که چې هغې ته فقه حنفي ویلی شي. معززو سامعین کرامو، د تقوا او د پرهیزګارۍ یو اوچته نمونه الله جل جلاله پیدا کړې وه. په عراق مبارک کې د هغه مزار او مرقد دی. کوفه کې مبارک پیدا شوی دی او د امام بخاری رحمت الله علیه استادان چې لنډم پوی کم په پوره دنیا کې د احادیثو منلی شوی کتاب چې هغه ته امیر المؤمنین فی الحدیث وی، د امام بخاری رحمت الله علیه اوچت اوچت استادان. خبرې ته لږ فکر وکړئ. د هغه اوچت اوچت استادان او شیوخ زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شاگردانو کې دي. دی چې په چا باندې نازیږي او د کومو استادانو او د شیخانو نوم په فخر باندې اخلي. حدثنا الثوری، ما ته حدیث بیان کړی د خپل استاد سفیان ثوری رحمت الله علیه. دغه سفیان ثوری رحمت الله علیه به کوفې ته راغی او امام صاحب رحمت الله علیه نه به احادیث پاک یادول.
نو د امام بخاری په استادانو کې دی خو زمونږ د امام صاحب رحمت الله علیه په شاګردانو کې دی یاد ساتئ خپل مذهب وپېژنئ خپله عقیده وپېژنئ مونږ چې 20 رکاته تراویح کوو د صحابه کرامو نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واخلې تر د خلفای راشدینو پورې او په دې اجماع د امت د چې 20 رکاته تراویح اهل اسلام مسلمانان احناف کوي او په دې کې ختم د قرآن کریم کوي دا 600 رکاته جوړیږي په ټوله میاشت کې هر شپه چې 20 رکاته 11 آیتونه چې په هر رکات کې وینو په پوره میاشت کې به یو ختم د قرآن کریم وکې او دا خو د لوټ مار میاشت ده ولی صحابه کرامو روایات هغه مونږ او تاسو ته نقل نه دي هغې به په کم کیفیت سره عبادات په رمضان المبارک کې ادا کول دا تعلیمات د دوانو جهانو د سردار د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه زده کړیو الله تعالی دې په موږ او تاسو ته پوهه را نصیب کړي که تود طبخې درته څوک کېږي او د هغې نه لمبې د سوروالي په وجه باندې خیږي او په هغې د پاسه یو سړی ودرېده او تا ته ووایي چې دا تراویح 20 رکاته نه دي ته به بغیر د دلیله منې ځکه د مقلد تعریف دا دی د مقلد تعریف دا دی چې د چا خبره ومني بغیر د دلیل نه زمونږ دلایلو سره څه کار دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پوه شه او دلیل یې پوه شه موږ ته ویلي دي چې تراویح 20 رکاته دي او سنت مؤکد دي موږ یې کوو ځان به تعارف په خپل کې نو بیا به د هغې نه بعد خبره کې الحمدلله مقلدین مسلمانان احناف ډېر په ذوق او په شوق سره عبادت کوي ولی حدیث شریف کې راغلی دی بیان ختموم عام ورځو روایات دي وایي چې یو سړی الله تعالی ته ډېر زیات نږدې کېږي مشکات شریف کې دا حدیث دی لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی سمعه الذي يسمع به همیشه د پاره چې یو بنده الله تعالی ته نږدې کېږي نو په نوافلو نږدې کېږي په سنتو نږدې کېږي تر دې پورې چې دا انسان دې د الله پاک لاس شي بلا تشبیه او مثال دې لاس کې الله هغه طاقت واچي د دې نفل گزار بنده چې دا په نورو لاسونو کې بیاني د سترګو کې الله پاک هغه طاقت واچي چې دا په نورو سترګو کې ني لکه عمر فاروق رضی الله عنه په منبر ناست دی داسې چې وکتل اواز یې وفرمایه یا ساریة الجبل یا ساریة الجبل په نهاون مقام کې حضرت ساریه رضی الله عنه د غر په ویخ کې لګیا دی د جهاد دپاره تیاری کوي د دې ځای نه ورله عمر فاروق رضی الله عنه آواز ورکړه چې ساریه غر ته بره وخېږه دشمن در باندې د شا د اړخې را روان دی کله چې ساریه رضی الله عنه غر ته بره وخته نو د هغې اړخې په دشمن باندې حمله وکړه او الله والعظیمه فتح ورکړه 350 میله مزل د مدینې منورې نه جوړیږي 350 میله کې عمر فاروق رضی الله عنه چې داسې وکتل ساریه یې ولیده او د دې ځای نه وله آواز ورکړه دا د عمر فاروق کرامت دی او د ساریه رضی الله عنه کرامت دا دی چې هغه هلته واورېده غیب ته آواز کول دلته مبارک آواز کوي او هلته هغه اوري چې کله واپس رالل او فتح ورته رب ذوالجلال نصیب کړه دا هغه عمر فاروق رضی الله عنه دی چې مدینه منوره کې زلزله راغله او هغې جړک وخوړه ځمکې له یې ولته ورکړې اسکتي اما اقام علیک العدل عمر فاروق در باندې ګرځي ولې پتا انصاف قایم نه دی چې ته خوځېږې ودرېږه زلزله د هغه مبارک په دور کې نه تر دې دور پورې په مدینه منوره باندې رانغله عمر فاروق خو هغه عظیم شخصیت دی چې هغه موږ ته دا تراویح دا 20 رکاته ابی بن کعب ته وی مخکې شه امامتي ورله ورکه صحابه کرام ولا زما د آقای نامدار احمد مجتبی علیه الصلاة والسلام په مسجد شریف مسجد نبوي مبارک کې ابی بن کعب رضی الله عنه وړاندې کړ او 20 رکاته تراویح یې د صحابه کرامو په اقتدا کې وکړل
دا خلفای راشدینو کړي دي او رسول الله مبارک فرمایي په دې اشاره به پوه شئ بیان ختمو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین وغدوا علیها بالنواجذ او امتا مسلمانانو پتاسو زما او زما د رسول مبارک سنت طریقې لازمی دي او داسې کلکې راونیسئ لکه څنګه چې د جامې په غاښ باندې یو بنده یو څیز رانیسي د جامې په دې غاښ کې زور ډیري او کلک او مضبوط هم ډیري کم څیز چې پکې ونیولی شي هغه کلک نیولی معنا د حدیث دا ده چې تاسو د صحابه کرامو او د خلفای راشدینو طریقې کلکې راونیسئ نو عمر فاروق رضی الله عنه خلفای راشدینو کې دی او که نه دی؟ جواب راکې. سویم خلیفه دی، دویم خلیفه د مسلمانانو دی، هغه تراویح کړي دي. مونږ به هغه سنت کلک رانیسو. الله دې پې زمونږ عمل نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. دې ته ویلی شي من قام ومن صام رمضان ایمانا و احتسابا، چې په دې کې نوافلو کې، تراویحو کې، ذکر اذکارو کې، عباداتو کې، قرآن کریم تلاوتو کې الله رب الجلال دغه بندگانو ته ډېر بې پناه او بې حسابه اجر ورکوي. د یوې سجدې چې الله سره کوم مقام دی په دې میاشته د رمضان المبارک کې یقینا چې هغه ډېر زیات دی. دعا وکړئ، درود شریف ووایئ. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیه. دعا وغواړئ چې دا موږ څه ولوستل د صحیح روایاتو او د صحیح دلایلو په رڼا کې او تاسو واورېدل زنانو او نارینو له دې په رب ذوالجلال د پوهې او استقامت او د خپل رضا سره د عمل کولو توفیق نصیب کی. د ناس جماعت ته الله په نظر د رحمت باندې وګوري چې څومره مریضان بیماران دي ټولو ته کامل عاجل شفا نصیب کړي. څوک قرضداري دي د مبارک میاشتې په خاطر د پردي قرضونو د بوج اخلاص کې غیبی اسباب او وسایل ول د خپل بادشاہي خزانو نه جوړ کې. الله مونږ په خپل زړه عقیده زوړ دین زوړ مذهب چې هغه یو ښکلی مذهب دی او ښکلې لاره ده د قرآن حدیث په رڼا کې الله زموږ عمل او استقامت د ځن قدم د آخري سلګۍ پورې نصیب کې. څومره دوستان چې لرې او نږدې نه راځي هر قسمه حاجات او ضروریات لري، الہ العالمین د خپل در د طرف نه ول هغه اسباب پوره کې، هغه حاجات او ضروریات ورله پوره کې. مسبب الاسباب ذات بهترین اسباب ول رب العزال د خپل در د طرف نه د غیب او د اوز کوز پیدا کې په نظر د رحمت راته وګوري. که په وس یا په بې وسۍ څه غلطي را نشوي الله د هغې راته معافي وکړي. د معافي او د درګذر او د عفو میاشت ده. الله زموږ په حال رحم وفرمایي، د امت په حال رحم وفرمایي. دا کم د پریشانۍ صادر چې په دې وطن عزیز باندې خور دی رب ذوالجلال داتې غونډ کې داتې لرې کې یو عادل مسلمان حکمران بادشاه چې په رعیت باندې خفه کېږي، زړه سوان دی بادشاه مسلمان او عادل انصافدار په دې باندې مسلط کې زمونږ د ټولو نه راضي شي. اخر خاتم هم د کامل ایمان په حالت کې وکړي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك.